بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في تشبيه الطلاق ووصفه. مولوی صاحب تر اوسه پورې اصل طلاق بیان وشو، د هغې د نوعو بیان وشو. اوس د وصف طلاق کوي، وصف فی طلاق بیان کوي. بالفاظ دیگر تر اوسه پورې د موصوف بیان او هغه اصل دی. اوس د صفت بیان کوي، دا تابع دی، تابع خو وروسته وي. نو وایي فصل فی تشبیه الطلاق ووصفه. طلاق سره وصف ذکر کول یا طلاق د یو شي سره مشابه کول دې څه حکم دی؟ بس حاصل او نچوړ دا دی چې کله د طلاق سره یو صریح لفظ سره یو وصف ذکر شو چې د هغې په وجه طلاق په معنی کې شدت راتللو، پس بیا به د طلاق صریح لفظ نم طلاق باین جوړیږي، رجعي به نه واقع کېږي باین. دغه شان تشبیه ورکوله، تشبیه کې مقصود د طلاق غټوالی، یو غټ طلاق کم طلاق بایني، رجعي نه به هم باین جوړیږي. ګورئ ته ومن قال لامراته انت طالق هكذا يشير بالابهام والسبابه والوسطى فهي ثلاث. یو سړي ښځې ته داسې ویلې ته طلاق کوي، هکذا دا یو دوه درې رای ونه ویل، ته طلاق کوي دا درې ګوتې ونیولې، ګوتو ته اشاره وکړله، بس حکم دا دی درې طلاق وي. او که صرف یې ورته ویل ته طلاق کوي او ګوتې ونیولې، دا یې پکې ونه ویل، هکذا دا یې ونه ویل، ابې ته طلاق کوي باندې فقط یو طلاق واقع کېږي، طلاق رجعي، او ګوتې دوه نیولې درې هغې له به اعتبار نه وي. او که دا ګوتې طلاقي دا کاڼي طلاقي، نو بیا به د تعداد ته به ګورو، هغې موافق به طلاقي. هغه کاڼو مسله هم ده، یو سړي ښځې ته کاڼي درې ورویشتل، ورته وایي ته طلاق یې دا، نو که دوه کاڼي دوه طلاقه، که درې دي، که ډېر هم درې دي. او که ښځې ته طلاق ورکو او کاڼي ورویشتل، ته طلاق یې دا یې ونه ویل دا طلاقه، کاڼو ته اشاره ونه کړه، نو بیا کاڼي چې بزول دي او ته طلاق یې باندې به د خپله یو طلاق واقع شي. پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ او کاسې ښځې له لاس کې کاڼي ورکړه، نو بس بیا هېڅ هم نه دی، یو طلاق هم نه دی. دغه باندې طلاقونه نه واقع کېږي. ذهن کې کېنوي دا مسلې ډېرې اهمې دي. ښه ومن قال لامرأتي چا خپلې ښځې ته ویل انت طالق هکذا، ته طلاق یې دغه شان، یشیر بالابهامي، په ابهامي ګوتې باندې اشاره وکړله، په سبابې باندې او په وسطا دا درې ګوتې چې دی دا ابهامه ده. ښه اشهد ان لا اله الا الله کې چې اوچته وکړه، فهي ثلاث درې طلاق به وي. ولې لأن الاشاره بالاصابع تفيد العلم بالعدد، ای قاعده بیان کړله، اصل بیان کو. په ګوتو باندې اشاره کول دا د عدد د علم فایده ورکوي. پنځه ګوتې اشاره وکړله، پنځو عدد ته اشاره ده، پنځو عدد باندې علم رالی، څلورو ګوتو ته اشاره وکړه، په څلورو عدد باندې علم رالی. لنډه دا ده اشاره بالاصابع چې ده تفید العلم، دا د علم پیدا ورکوي، خو د څه علم؟ بالعدد، دومره تعداد. فی مجرى العادة عرف او عدد کې دغه شان دي. خدا دا اذا اقترنت بالعدد المبهم، کله چې د اصابع دا اشاره ویما دا پیوسته شي عدد مبهم سره، دا شپږ بیان نکي، دا پنځه نه، دا درې، دا عدد بیان نکي، صرف مبهم عدد وي دا، او به ورته اشاره وکړي. ګورئ نبی علیه الصلاة والسلام حدیث کې فرمایي الشهر هکذا، داسې چلې وکړو، الشهر هکذا څه شو؟ لس اشاره ورته وکړله، وهکذا څه شو؟ او بیا دا چې یوې ته بنده کړه، وهکذا یو کم دی شو، الشهر هکذا وهکذا وهکذا الحدیث. برحال دا قاعده چې بیان کړله چې اشاره بالاصابع چې دا په عدد باندې د علم فایده ورکوي، دا د حدیث نه ثابته ده. او که چېرې داسې ویلې ته طلاق یې دا یوه ګوتې اوچته کړه، بیا به څو طلاق یې؟ یو به وي. او که دوه اوچتې کړې وي بیا به دوه وي.
وإن أشار بواحدة فهي واحدة وإن أشار بالثنتين فهي ثنتان لما قلنا وجه ما غدا لأن الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعدد والإشارة تقع بالمنشورة لكبر قوري جي دقوتو بإشارة باندي تعداد معلومي دا مسألة خم يادا كلالا خو کمی گوتی چې کلاوی اغوی باندې کمی چې بندي باغی باندې نو صحیح رای دا د کمی گوتی چې کلاوی که دغه ګوتو شای ځان ته کړی وه او که شای ښځې ته یې مخ شا کړی وه د ګوتو شا داره دی او دا یې مخ دی تلي سره چې کوم جوخت دی دا یې مخي نو د ګوتو مخې که ځان ته کړی یم دقه حکم یې دی چې کومې کلاو ګوتې دي هغې تعداد له به اعتبار ورکوو او که د ګوتو مخه کړی ښځې ته هم کومې کلاو ګوتې دي هغې له به اعتبار ورکوو او چا پکې لا بله خبره کړې ده وګورئ والاشاره تقع بالمنشوره اشاره چې دا واقع کیږي یعنی فائدہ د علم بالعدد کوي خو په منشورو منها د ګوتونه وقيل چا ویلي دي اذا اشار بظهورها فبالمضمومه منها چا د سویلي کچري د ګوتو په شای اشاره وکړې دی معنی نو چې کومې ګوتې بند دي هغې له به اعتباري هغه څو دي هغه دې صورت کې دوه دي که خیر وي چې درې ګلاو کړي دوه بندې دي که څلور یې ګلاو کړي یوه بنده ده خیال هم دی که نه نو چې کله اشارې بظهورها وکړي څه مطلب بان جعله هغه دا چې د ګوتو شا ښځې طرف ته وګرځوي لکه داسې وکړي نو دې صورت کې به بندو ګوتو تعداد له اعتبار وي او که چېرې د ګوتو شا ځان طرف ته وګرځي داسې په دغه صورت کې به بیا ازادو ګوتو له اعتبار وي خو صحیح دا دی چې مطلقاً کومو ګوتو له اعتبار دی کلاو ازادو ګوتو له ګوره یو ده وقیل چا ویلي اذا اشاره بظهورها کله چې اشاره وکړي په شاګانو د ګوتو نفع بالمضمومه بیا به د عادت تعلق د مضمومو سره وي منها د ګوتو نه واذا كانت تقوى الاشاره برحال راځي خپلې مسئلې ته صحیح رای خو دا ده چې کومو ګوتو له اعتبار چې کوم منشورې کلاو وي که نه صحیح دا ده خو که چا نیت د بندو ګوتو کړی او بیا په دې ټول اتفاق دی چې بندو ګوتو تعداد له به اعتبار وي ځکه د هغې هم پکې احتمال شته که وګورئ واذا او که چا ګوتې کلاو کړلې پنځه مثلا خو نیت یې د لس د تلیو او لس تلی یو دی که ډېر دی یو دی نو بیا به څو طلاقوي یو به دا به منل شي ګورئ واذا كانت تقوى الاشاره بالمنشوره هر کله چې واقع کېدله اشاره به کلاو ګوتو منها د ګوتو نه نو فلو نو الاشاره بالمضمومتين که چېرې نیت یې د اشارې وکړو د بندو ګوتو یصدق دیانتن به تصدیق کېږي قاضي به ولې نه مني ښه ځکه خلاف ظاهر ده ظاهر دا ده چې کوم کلاو ګوتې دي هغې تعداد له اعتبار وي لا قطعا وکذا هم دغه شان اذا نوى الاشاره بالکف چې بودي څه ته وایي تلی دې باندې اشارې نیت وکړلو نو بیا به هم دیانتن قبلیږي قضاء نه ځکه خلاف ظاهر ده حتی یقع فی الاولى په اول صورت کې اول صورت کوم یو دی چې درې ګوتې کلاو کړي او دوه بندې دي نو واقع کېږي به سنتانې دوه طلاقونه دیانتن او په دې ثاني صورت کې ثاني صورت کوم یو دی چې تلی باندې واقع کوي نو بس به واحد یو طلاق به واقع کېږي ولې هلکه وایي د احتمال پکې شته که نه چې یعنې دې م احتمال شته چې بندو ګوتو معنی دي دې م احتمال شته تلی باندې او محتمل یې معنی که نیت وکړي صحیح نو لأنه يحتمله لكن نبي قاضي ولي نمني خلاف ظاهر ده قاضي خلاف ظاهر فیصله نشي کوله لكنه خلاف الظاهر لكن نمرده شيخ ظاهر خلاف ده ولو لم يقل هكذا ده مثلا مشرو کې ویلي وکه هكذا ونوي دسي وای کزتا ته طلاقي درې ګوتې خالي ونیسي دا ورسره ونوي به یو طلاقي يقو واحده لانه لم تقترن بالعدد لکه دی وخت اشاره عدد سره مقترن عدد مبهم سره مقترن نشوله هلته شرط لګولی چې ګوتې چې دي دا د تعداد علم ورکوي خو شرط بدای اذا اقترنت بالعدد المبهم چې عدد مبهم سره څه شي بېوسته شي دلته بېوسته نه شولې فبقي الاعتبار لقول انت طالق نو باقي شو اعتبار دی قول لري چې انت طالق دی باقي یو طلاق وي اوس راشي
متن کې مونږ ویلو کنه چې طلاق سره وصف ذکر کې ګوره واذا وصف الطلاق بضرب من زياده وشده كان باينا پدا قاعده شولا کله چې طلاق سره یو وصف ذکر کې چې کې د زیادت ولا معنی یا د شدت ولا معنی به کوم طلاق واقع کیږي باین اگر چې صریح الفاظ وي واذا وصف الطلاق کله چې موصوف کې طلاق بضرب من زياده په یو نوع د زیادت باندې یعنی صریح لفظ کا او بشدت باندې بس کا نباین به جوړیږي لکه د سکه ته وي انت طالق باین انت طالق البتة وګورې زیادت به ګرا وصل امام شافعي رحم الله ویني چې بس یو طلاق واقع کیږي رجعي ذکر صریح الفاظو کې شریعت د طرف حکم دار چې دې کې خاون رجوع کوي کولې به شي او دا سړی رباطي کې د شریعت ول حکم به خرابوي باین ته جوړي معنی کر رجوع کوي نشي کولې دا مقصد دی او شریعت حکم کې څوک تغییر راولي غیر اعتبار نوي ګورې دا وقال امام شافعي رحم الله فرمایي قول رجعيا طلاق رجعي واقع کیږي خو علاوه طلاق رجعي چې کله بعد الدخول ویخه ځکه قبل الدخول خو خذ په یو طلاق باندې اتفاقا باین کیږي تاسو ثبتنا اذا كان بعد الدخول وجه لان الطلاق طلاق چره یعنی سری لفظ شرعا موقبا دا مشروع شوی دی چې شاته برازي دی بس یا معقبا لرجع شاته ځان بس رجعت راولي موقبا دم سې کیږي فكان وصفه بالبينونه نه طلاق وصف بینول په بینونت سره دا خلاف مشروع دی او کوم شي خلاف مشروع هغه رد وی اعتبار لنوي فيلغو لغوي لکه وسره کزي ته وې ته طلاقي په دې شرط چې زبر ترجو نشم کوله امام شافعي رحم الله وی ګوري ته طلاق په دې شرط چې رجو ته نشم کوله دلته به رجو کولای شي په دې شرط چې رجو نشم کوله دا لفظ لغوه دی ولې ته طلاق سری لفظ باندې تل رجی واقع کیږي او شریعت حکم دی چې رجوع کولای شي او دا وی نه شمه کولای شریعت حکم کې تغییر راولي کما اذا قال انت طالق على ان لا رجعه لي عليك ولنا من وتوای ګورا طلاق چې مولي شه د کې دوه احتمال یو دا چې رجی دي شي عدت کې رجوع کولای شي یو دا چې باین دي شي عدت کې رجوع نشي کولای خو صریح الفاظو کې صریح معنا درجی والا ده ورحال احتمال به کې رچام شته باین هم شته ولی غیر مدخول بها تا تصریح لفظ سره طلاق ورک بهم کوم واقع کیږي باین واقع معلومیږي چې په صریح لفظ کې احتمال لجا شته باین شته نو کدا په کې د الفاظ زید کې ونی دي داغي بس صحیح دا غوتی جوړیږي کنه انه دا سره چې وصفه موضوع بکلو طلاق بما بداسي الفاظو يحتمله چې طلاق دغه احتمال لري کنه يحتمله لفظه چې احتمال دا غي لري لفظ طلاق الا ترى تنغوري ان البينونات ايوه دا شي معنی ده چې لفظ طلاق احتمال لري کنه قبل الدخول تقول نه واقع کیږي او بعد العده او دغه طلاق رجی دي چې کوم دي جوړ شي باین دي جوړ شي نه باین احتمال پکشته دي الا ترى تنغوري بينونات چې قبل الدخول وبعد العده یو صورت کې دخول نمخ کې بل صورت کې عدت نه پس تحصل به حاصلېږي دغه بینونت په طلاق باندې فیکون هذا الوصف دغه وصف چې د بینونت والا دا اصل کې دوه معنی وي یو رجی او باین یو معنی تعین به وکړه غیر بار ده لتعیین احد المحتملین په دوه محتمل کې یو احتمال د تعین د بارو او پاتې شلو د امام شافعي رحم الله دا مسله چې سره کزي ته وي انت طالق على ان لا رجعه لي عليك دا ویلي وکنه ول دي کې تاسو معنی چې یو طلاق واقع کیږي موږ دا اختلافي ده دي کې موږ را اداره چې دي کې دوه دي کې دریو نه تو کوم صحیح ده دریو او مسله درجات على ان لا رجعه لي عليك غیا دي دا ممنوع ده کدا اتفاقی وسته دلیل به فتقه واحده په دې واقع کېږي یو باین کله چې نیت نه وي اذا لم تكن لونيه او یې د دوه نیت وي او نو سنتين او کله درې نیت نه به څه واقع کېږي به درې ځکه موږ مخکې ویلو دا باین الفاظ کې کله درې نیت وي کې صحیح یا چې کله مصدر وي سری لفظ کې اما اذا نو الثلاثه کنه تدریو کې نو درې واقع کېږي لما مر من قبل دا مخکې تر شوی و چې نیت د ثلاثه او د صحیح کېږي ځکه جنس دی
ولا تاسو پیږي لږ برو ګوري چې متن کې کومه مسله وا انت طالق باين انت طالق البتة اوس وایي کده سي چې انت طالق نیت دای چې بدی ځان له طلاق شي باين معنی دي ځان لشي انت طالق معنی دي ځان لشي البتة معنی دي څه شي ځان له بس سید به من شي دو طلاق بشي دوه مبايني ولو انا کله سره قص کوي په دې قول چې انت طالق واحده یو طلاق وبقوله باين او په دې یا البته باندې اخرى دبل طلاق قول تطليقتان باينتان دو طلاق بواقي شبای وجه سره مولي سب د باين کزان لرا شنت باينون په دې طلاق واقع کېدلو کنه چې دبل سره را شنت طالق باين په دې به په واقع کېږي لأن هذا الوصف جري يصلح صلاحيت لري الابتدائي لقائي ابتدائي طلاق بدي واقعي کی برغور یلکا یصلی خزی دی ویل انت طالق سری لفظ دی اور بسی ویل افحش الطلاق فحش طلاق فحش طلاق کم یوی رجی کے باینی غټ طلاق وكذا اذا قال دغه شان باین بواقعي کیږي کہ خزی دی ویل انت طالق نفحش الطلاق ولي لانه ذا طلاق چره انما يوصف بهذا دا موصف کیږي باب حش باندې بهذا الوصف باندې افحش باندې دا په اعتبار د اثر سره دی طلاق خو څه غټ وړو کې کیږي نه خو اثر یې غټ وړو کې کیږي رجی کې اثر وړو کې رجو کولې شي فاحش باین اي کې نشي به دا لانه دا طلاق چې د موصف کیږي په دغه وصف باندې به اعتبار د اثر سره اثر یې څوک دیغه بینونت دی په الحال چې په الحال دی باین شي فصارك قولي باين بشان بشي وكذا اذا قال دغشان كزي دی ویلې انت طالق اخبث الطلاق دلته ممکن یوي باين بي ځکه خبيث طلاق په اعتبار د اثر سره دی چې هغه باين دی يا اسوأ طلاق لما ذكرنا وجه ملويلا لانه انما يوصف بهذا الوصف باعتبار اثره وكذا اذا قال طلاق الشيطان او طلاق البدعه لكبر وګره یو سری کچې ته ویل انت طالق طلاق الشیطان ته طلاق د شیطان ولا به طلاق انت طالق طلاق البدعه ته طلاق په کوم طلاق بدعي نو موږ وایو دلته طلاق باین واقع کیږي وکذا اذا قال طلاق الشیطان او طلاق البدعه طلاق الشیطان او طلاق البدعه ولي طلاق رجی چې دی هغه ته خلق شیطانی نه وایي هغه ته سنت وایي بدعي ورته نه وایي سنت ورته وایي لأن الرجعية هو سنته طلاق الرجعي هو سنته فيكون البدعة طلاق بدعي أو طلاق الشيطان با الذي مقابل شيء الرجعي شاتوك دي باين دي فيكون البدعة وطلاق الشيطان شيء باين بشي إمام بيسف رحمه الله فرمائي أنت طالق للبدعة أنت طالق للبدعة ويبدي باندي طلاق چې واقع کیږي رجی به ها کنه د باین وی کله به باین وی پدن لګي پوه شوي کنه انت طالق للبدعه په دې به کوم طلاق واقع کیږي رجی او کنه د باین وی کی نو سوال دار طلاق رجی کې بدی څنګه را لې وای او کنه طلاق رجی کې بدی رجی هیڅ حالت کې طلاق ورکا سری الفاظ سره طلاق رجی دي سره د دې نه څم دي بدعیم دي نبی یوسف رحم الله فی قول انت طالق للبدعه اغوی چانه لا يكون باينا باين بن جوړيږي مگر چنه دی ولا وګو ځکه بدعت لان البدعه قد تكون من حيث الايقاع دا د ایقاع په اعتبار سره بدعي وی کنه لکه په حالت ده اس کې لکه اوس ته باین جوړه نیت به ودل کې ولا بد من النیت ځکه احتمال بل معنی چر شي نیت بکې به تعین د پاره امام محمد رحم الله څه فرمایي وانت طالق للبدعه کشي یا طلاق الشیطان چشي وې دې کې و طلاق رجی واقع کیږي کم طلاق وای ځکه طلاق شیطان او طلاق بدعي رجی کم کې دي شي لکه هیڅ حالت کې ورکی او باین کم کې دي شي اوس کم یو دې بد نه لګي نو چې کوم اقل له چې کوم یو دې طلاق رجی دي عقب والو وعن محمد رحمه الله انه اذا قال انت طالق للبدعه او طلاق الشيطان ویلو يكون رجعيا ولي لأن هذا الوصف قد يتحقق بالطلاق
ځکه کله کله متحقق کیږي په طلاق کې په حالت د حیض کې فلا يثبت بینونت چې د من ثابتي کې شک د وجه نه ځکه کله کله شیطان او بدی کم یو رجیم وي شک شو چې باین دې کنه دې شک نه واقع کیږي وکذا اذا قال کل جبل یسری خزي ته ویل ته طلاقي پشان د غره نو موږ حنا فرایدار مفتابي چې دلته طلاقي باین دې امام یوسف رحم الله دې کوم روایت دار چې نجي دا طلاق باین نه دې دلته طلاق رجی دې نو کل جبل به څه مطلب دی وای کل جبل یو والی کې تشبیه ور کوي او نور موانه ته نه غټوالی کې تشبیه ور کوي هغه طلاق چې رجی نه کوم یوي وکذا اذا قال کل جبل لان تشبيه به ذکر تشبيه په جبل سره یوجب زیادتن دا ثابتې زیادت لا محالتن او زیادت طلاق کې کله راځي وذلك به اثبات زیادت الوصف هغه دا چې وصف ور سره زیات کو وکذا اذا قال مصر الجبلي ویلو لما قلنا وجه لمنګ ویلکا غټوالی کی تشبیه ور کوي اثر کې امام یوسف رحم الله سے فرمایي یکون رجین بدی کی رجی و صحیح به مال کا سوچ میں بدل شو صحیح ده کنه ولی اغوی لان الجبل جريدا شيء واحد ده دا تشبیه په یوالي کې د فکانه تشبیه هم به دا تشبیه په جبل سره د خو بچا کې توحد کې ولو قال لها انت طالق شد الطلاق او كالف او مل البيت لك برغوري شي خزيته ویل ته طلاقي اشد طلاق ته طلاقي پشان د زورو طلاقونو ته طلاقي ډک کور طلاق مو دې کوم طلاق باین دي اگر دریونه ته کړو نه به دریوي اوښي ولو قال لا خزيته ویل انت طالق شد الطلاق او كالف یا پشان د زورو طلاقونو او مل البيت یا ډک کور طلاق فهي واحده باینه یو دوین بوي ها الا ينوي ثلاثا كدريوني تكري بسيدا اما اول لفظ روالي اشد الطلاق باغي ولي باين دي واذا طلاقي موصوف کړه په شدت سره او شدت طلاق شدید طلاق کم وي باين وینو ولي هغه شديدي ځکه طلاق رجي د واپسې او د ماتوالي احتمال لري رجوع وکا او باين چې هغه د واپسې او د ماتوالي احتمال نه لري اما الاول چې فلانه وصفه طلاق موصوف بشدت او شدید طلاق چې هو الباين دي لانه ذکر طلاق باين چې لا يحتمل الانتقاض دا شدید ذکر چې دا ماتیدلو والارتباط او د چتیدلو احتمال نه لري هر چې رجل خو فيحتملها خو لري د انتقاض احتمال وانما تصح نيه الثلاث سوال لري دریو طلاق نیت به کې ولې صحیح کې انت طالق شد الطلاق وې دي کې دا طلاق مصدر نه دی ذکر څه او مصدر کې چې درې طلاق نیت کې صحیح ده کنه ځکه دا فردي حکمي دی ویلې مو کنه او نیت د ثلاثه ذکر المصدر مصدر ذکر دی واما الثاني هر چې دویم لفظ دی دویم کوم یو كالف نسی وکنه نو ورا وی کله کله کالفن کې مقصود دی چې عدد کې تشبیه ور کوي زر طلاقه او کله کله عدد کې تشبیه نه ور کوي قوت کې تشبیه تاسو لږ بار ګورئ دا کالفن دو مانو د بار راځي دومره ډیر کسانو لکه زر دا عدد کې تشبیه او دومره قوي سړی عمر ته کې زر کس لګي دي په کاروانی غيو کسو دا بچا کې تشبیه د قوت کې د دوه احتمال شو کنه شو نو کشری انت طالق كالف الطلاق کدی کې مقصود د عدد ولا شی خدري طلاق دي کوم مقصود د قوت ولا شی کم دي یو دی باین نو اقل متيقن دي به روالو فلانه قد يراد بهذا التشبيه قد يراد بهذا کله کله مراد کیږي بدغه باندې څه مطلب کالفن باندې التشبيه في القوه قوت کې تشبیه کې تارتن کلا او فی العدد اخرى او کله عبادت کی وی خدا اعلی چې کړي نیت نوي عند عدم النیه لانه عدد وجدار د الف عدد ده نو کله دی عدد کې خلق تشبیه ورکوي صحیح ده خو کله کله قوت د پر استعماليږي لانه عدد فيراد به التشبيه في العدد دغه ده کنه څنګه پرې خدل ها رمي خدل
وفي العدد اخرى به ورې لکه واما الثاني فلانه قد يراد بهذا کله اراده کیږي کالفن باندې تشبیه په قوت کې تارتن کله کله وفي العدد اخرى او کله عادت کې بل پیرا يقال ویل کیږي کنه هو الف رجل مراد سوي ويراد به القوه لهذا فيصحان يد الامرين دولو امرين سيده پر زرو طلاق نیت کوي او یو طلاق چې زرو بشان قوي دا غنیت کوي یو کې بباین یو کې وصلا صدري وعند فقدانها او کله جنید نه نو یو طلاق دې قدرې دي به مم یوي ولا لك یو متيقن دي احتمال د دوړو مانو دي ندري بنالو یو خو یقیني دي او کله چې فقدان د نیت وي نثابتی کی باقل بدواړو کې شغه یو باین دي امام محمد رحم الله فرمای کالفن نمبر درې طلاق دي کا کدا چا خزي ته ویل چاند طالقون کالفن سو طلاق وي درې وي مقصد دا دی لکه پتادات کی چیل فی عند عدم يكنيد نيم دريدي وي لانه عدد واذا كان 1000 عدد ده فيراد بالتشبيه في العدد ظاهر دا چې تشبيه بچا کې مراد وي عدد کې چې تشبيه شي مطلب زر طلاق ای درې خو بهر حل شو ظاهر ده څه ده وې د دې نظیر دا دی فصور کما اذا قال انت طالق كعدد 1000 فشان د عدد د زرو غیب شان دی او غیب باندې بل اتفاق درینو کالفن باندې بم څوي درې خفتو بابل قول لك واما الثالث دریم لفظ راوړوي مل البيت ملي سب دلتم د دوړو احتمال لې کله کله یو شی یو وی غټ وی کوري ډکړې او کله وړو کی هډيري کوري ډکړې نه یو طلاق چې غټ طلاقي د دې احتمال هم صحیح دی نیتم صحیح دی احتمال شته او درې یا زیات طلاقونه د دې احتمال شته پیږي نو چې کله نیت د کوم یو وقب اخلو کنه نو به چې کوم متيقن دی اقل اقبلو یو اور واما الثالث فلن شيء قد يملا البيت كل كور دكي لعظمه سلف ذلك هيدا كثير اخي لعظمتين دك هيدا لعظمه هذا كان لعظمتين وايبك كما ليه قد يملا البيت لعظمه نبي بدا هاي لعظمه كما عظمه ٹھیک دی ګوره وتا بیت شکل کله کله ډکیږي لعظمه في نفسي د وجه د لیوالي د شینه في نفسي شی غټي وقد يملا لكثرته او کله کله دا بیت ډکیږي د کثرت د شینه او وړو کې هډيري فای ذلک نو د کوم چې نیت وکړو نیت بسې وي دوړ احتمال له کني دینه وکړي چې کوم مقل له وین دین عیدا منی یدی ثبت الاقل به بقل ثابتيږي تاسو په شولې وسره چې یو اصل الله بیانې سری لفظ کې چې امام سے وې تشبیه را لکنه سری لفظ د طلاق کې باین بتی جوړيږي غټ شي سره تشبیه وکړه د وړو کې سره وای بهر حال کم طلاق بتی جوړيږي باین امام ابو یوسف رحم الله وی نجی باین بالا جوړی کی چې اعظم لفظ ور سره وي وړو کې شي سره تشبیه ده غټ سره د قصې پرېدا کله به باین جوړیږي اعظم لفظ شي امام محمد رحم الله هم ګورو چې عرف کې دغه شي سره خلک تشبیه په لیوالي کې ور کوي کې په وړو کوالي کې نه کده شي داسې شي سره طلاق تشبیه ورکړل چې عرف کې خلک دغه شي سره تشبیه د وړو کوالي ور کوي دیبا رجی بھئی او کغټوالی کې ور کوي داسې شی وته وګوره ثم لسرین ابي حنیفه رحم الله انه متى شبه الطلاق کله چې مشابه کی طلاق بشین دی او شی سره بس مطلق تشبیه چې لا يقو باینا اي شيء كان المشبه به باین بواقع کی کم شی چې مشبه به وي مشبه به ته وګوري غټ شی دی کوړو کې اور بس وره ذکر العظم او لم يذكر عظم لفظ ذکر کړی یو کا نیوی لما مر ان التشبيه وجداد چې امام سے وای صرف تشبيه دا قاضه کوي دی وصف کا ان التشبيه چې دا تقاضا کوي دی زیادت وصف او زیادت وصف سره بیان کیږي امام ابو یوسف رحم الله بنز
چې ان ذکر العظام یکون باینه ان ذکر العظام بیلک ان ذکر العظام کچره عظام ذکر کو به باین وی و الا فلا عظام ذکر نکو باین بنوي مشبہ به ته وګوره کاغار څو اي شي کان المشبہ به هغه څه وی کله کله تشبیه په یوالي کې کنه لأن التشبيه شرع قد يكون في التوحد على التجريد دا په توحد کې سره د تجرید نه تجرید مطلب غټوالی معنی ته لري کی ها هر چې ذکر د اعظم د شکل اعظم ذکر شو اوس به کې غټوالی معنی دا اوس ختمي کینا باین دی واړوي اما ذکر الاعظم ناغوي شکل اعظم لفظ ذکر شو کنه اوس به کم صرف باین به کا پتن لګي پیږي کنه کله کله تشبیه بچا کی یو والی کیم وی تشبیه نه لیوالی والا معنی شدت والا زیادت والا معنی نه ثابتيږي چې نه ثابتيږي اعظم لفظ سره امام ظفر رحمه الله ان كان المشبه به موږ مشبه به ته ګورو مما کشر دا غشو یوسف بن عظم چې بلیوالی معنی صفت کېدو عند الناس خلق بنز يقو باينا باين بواقعي به والا کشر خلق بنز دغه تشبيه ورکو غټ شل دغه شي سره تشبيه ورکول د غټوالي د بار نه و خلکو کې د سي قصه و والا فهو رجيون بدن لګي پوه شوي کنه به امام ظفر رحم الله پرای پوه شي موږ له خوب راځي یار عرف کې بګورو د غشي سره خلق به لویوالي کې تشبيه ورکوي ورکوټي والي کې هغه موافق به طلاق رجي یا باين راځي اوس امام محمد رحم الله رای سره وقيل محمد رحم الله مع ابي حنيفه وقيل مع ابي يوسف وبيانه في قوله سمره اختلاف را تبيني ابو قول دي یو کس کې چې وي انت طالق مثل راس الابره تتلاقي مثل راس الابره بشان د سر د ستني تشبيه شته کنهشته کوم طلاق واقع شي باين ورګوري د شاب بنزماني امام صاحب بنز اعظم لفشتا شته لکه چې اعظم لفظ نشته امام یوسف رحم الله به کوم طلاق رجیبي او د ستني د سر سر خلق لویوالي کې تشبيه ور کوي کوټیوالي کې ورکوټوالي کې در چار نبی د امام ظفر رحم الله بنسبه انت شو رجی شو او بل ورا مثل عظم راس الابره امام سے بنس تشبيه د بس باین دي امام یوسف رحم الله عظم لفظ پکې دي بس به باین دي امام ظفر رحم الله زړه په زړه باندې وي دي چې خلق ورکوټوالي کې تشبيه ور کوي او مثل الجبل امام ابو یوسف رحم الله بنسبه رجی دي ځکه عظم لفظ امام صاحب بنظمانی باین دي ځکه تشبیه ده امام ظفر رحم الله بنظم باین دي ځکه عرف کې خلق د لیوالي سره د یو شی د لیوالي تشبیه دي سره ورګي ومثل الجبل مثل کمره او بمثل عظم الجبل ټول بنظم باین دي امام یوسف رحم الله بنظم ځکه عظم لفظ دي امام صاحب بنظم ځکه چې تشبیه ده او د امام ظفر رحم الله بنظم ځکه چې عرف کې غټ شي سره تشبیه ده او کده سی وته ویل انت طالق تطليقه شديده تطلاق سخت طلاق او عریضه يبلن طلاق او طويله یو طلاق به کوم طلاق به باین خاصانه ده ولو قال انت طالق تطليقه شديده او عريضه او طويله فهي واحده باينه وليس لانما لا يمكن تداركه كم شيء چې داسي چې دغه تدارک نه کیږي کا مخنیوي نه کیږي هغه داغي صفت خلق په شدت سره ګډیر شدید شه دي پیږي پی او باین هم تدارک نه کیږي نو شدت به باین تواړو دا باین کې څوک رجوع کولای شي او رجی کې خوې کولای شي کنه تدارک کیږي لئن ما ذکر هغه شی لا يمكن چې ممکن نوي تدارک داغي یشتد علیه دا بسړي سختی کی کنه اندا کم به طلاق دی باین دې کوم تدارک نه کیږي او ما يصعب تدارکه د کوم هغه شی چې مشکل وي تدارک داغي مخنیوي څوک نشي کولای نغي مبارک ویل کیږي یقالو لهذا الامر طول هغه دا کار ډیر وګت کار دې ځکه نه کیږي او ارزون یا بلند ځکه نه کیږي برحال دا شدت د کوم شي چې تدارک نه کیږي ال شدت لفظ خلق ور سره راوړي او یا ور سره د طول او یا ور سره عارض راوړي او طلاق کې کم یو د شي تدارک نه کیږي باین به مراد وي امام یوسف رحم الله فرمای ان او يقو بها رجعيه رجیه په واقع کیږي وجه څنګه
واذا شديده عريضه وطويله دا ټول لغو الفاظ دي طلاق سره دي څه کار نشته دی نصر بنت طالقون پاتې شو لأن هذا الوصف چې لا يليق به طلاق سره مناسبت نشته نو فعل لغو بشي او ګر دریونه ته وکړل به ټول کې څومره چې تیر شو مونږ ویلو ښا درې وړه به واقع کیږي ولو نو الثلاثه في هذه الفصول صحت نیته نید پکې صحیح کیږي ولی اصل کې باین بدو قسم لري یو خفیفه ده بل غلیظه ده نه کنيت نو خفیفه به یو باین به یو کنيتو دغه احتمال مګشته به بدري وړي ځکه لتنوع البينونه طلاق باین خو متنوع دي علامه مره والواقع بها باین دي الفاظ او معنی خو باین واقع کیږي نو بس کنيت د غټ نوعي غلیظه به یو کنيت د وړو کې نوعي یا د سرنی تون د غټ وړو کې نو دی باین خفیفه